درې وجې نه بعضې خلک څوک تراویح کوي څوک خړاوې کوي که ته وګورې دا زمونږ په دې د رمضان د ترتیبونه چې قاري صاحب مخکې شوي دی ته تړلی او الحمدلله رب العالمین خوشي خوشي به لا يعلمون لا تعلمون صرف په لا يعلمون ولا تعلمون چې کوم خلک پوهېږي نبي صلی الله علیه وسلم ډېر کرته به یو سړی مونځ وږي ډېر کرته به یو سړی قرآن په لعنت وایي زمونږ د خلکو چې په روژه کې په تراوو کې دا ختم لازمي کړی دا کوم د صحابه په دور کې لازمي نه و چې خامخا هلکه ته 10 سپارې ووایه 20 سپارې ووایه یا 15 سپارې ووایه خو په ښایسته معنی سره ووایه په ښایسته الفاظو سره ووایه چې خلک په هغې باندې پوه شي ته اوس څه په ځان دې لازمه کړې چې خامخا او بله قاري صاحبانو 2-3 ځایونه ځان له منتخب کړي کله یو ځای کې کله بل ځای کې کله بل ځای ته ځي نو که یو سړی 8 رکعاته کوي که 20 رکعاته کوي که 10 کوي که 40 خو چې په صحیح معنی کې همدغه غوره دي ښه شینواري صاحب سمه ده ما همدغه پوښتنه کوله چې مایې کېږي که نه کېږي زه مننه ښه وخت السلام علیکم بره اسحاق راغلی دی صافي صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله ستړی مشه